أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. سورة آل عمران دي آيات نمبر 3. كل الطعام طول خوراکی شان كان حلا لبني إسرائيل وحلال لبني إسرائيل بنو إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه مگر هغه چې إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام حرام کړی و على نفسه په خپل ځان باندې من قبل مخک أن تنزل التوراة چې نازل کړل شي تورات. قل فأتوا بالتوراة او توای پیغمبر عليه السلام تاسو را تګو کی په تورات باندې فتلوها ویل ولي ان كنتم صادقين کچیر تاسو رښتینی یاست. كل طعام كان حلا لبني اسرائيل د دې ربط د دې آیات ربط د مخکې آیات سره دادي چې په مخکې آیات کې الله عزوجل فرمایل چې تاسو کامل ثواب او قرآنی کی تر هغه وخت نه ده حاصله کړي تر څو چې تاسو محبوب شي تاسو ته هغه تاسو د الله تعالی په لار کې نه پکې کړی ني. اور روان آیات کې هم د حضرت یعقوب علیه السلام د یو محبوب شي یادونه کی او د بنو اسرائیل د یوې شبهه جواب کی چې حضرت یعقوب علیه السلام په ځان باندې د وش غوښه او د وشي شي د حرام کړی. قرآن کریم کی سورت آل عمران سورت بقره پدې کې عمده د يهودو او د نصاراو طرف ته د کلام روخوي نو مخکیم د يهودانو ډېر خباستونه هغه بیان شو دلته هم دا بیانېږي او دا هم د دې د شبهه جواب دی. يهودو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام پر دې خبره باندې مناظره او بحثونه کول چې ګواکې ابراهیم علیه السلام یا يهودي او یا نصراني. کله چې د قرآنی آیاتونو په نزول باندې د دوی دا دعوا ردیدله نو آخر فروع او اصول دواړه دا ثابت شول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم په فروع کې او هم په اصول کې ابراهیمی دي او يهودان نه په فروع کې او نه په اصول کې ابراهیمیان دي. نو دا خبره چې ثابته سو نو يهودو یو اعتراض دا وکړي چې تاسو خو د وش غوښه خوري او د وشي شیدې هم شي حالان کې حضرت یعقوب علیه السلام دا نه چشلي او دا غرنګ د وش غوښه غنه خور او دا ځکه نه خورل چې یعقوب علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام مسیدي او حضرت ابراهیم علیه السلام دا شعار نه خورل دا حرام. نو کتاسو دا وایاست چې موږ په فروع او اصول کې ابراهیمیان یو نو ابراهیم علیه السلام خو دغه شان فرق نه کاوه تاسو څنګه د دې شان فرق کوئ. نو دا قرآنی آیاتونه نازل شول چې دوی سراسر دروغ وایي. ابراهیم علیه السلام هیڅ شی حرام کړی نو او نه پر بنو اسرائیل باندې شی حرام صرف یعقوب علیه السلام پر ځان باندې یو شی په یو خاص وجه حرام کړی نو هغه د ابراهیم علیه السلام په دین کې نو. كل طعام كان حلا لبني اسرائيل یعنی د کوم شیانو خوراکي په اړه گفتگو روانه ده دا ټول طعام خوراکي شیان کان و حلا حلال و د ابراهیم علیه السلام د زمانه څخه حتی تر نزول تورات پورې لبني اسرائيل د بنو اسرائيل د پاره ان دا ټول حلال و یو شی حرام نو. دا تاسو چې وایاست چې د اوش غوښه او د اوشي شیدې دا د حضرت ابراهیم علیه السلام په زمانه کې حرام وي دا غلط خبره. الا ما حرم اسرائيل على نفسه مگر هغه حرام کړی و اسرائیل یعقوب علیه السلام علی نفسه په خپل ځان باندې من قبل مخک ان د تنزل التوراة چې را نازل کړل سي تورات
د ابراهیم حضرت یعقوب علیه السلام په یو خاص وجه باندې د نزول تورات څخه مخکې رضان باندې یو شی حرام کړیو چې هغه ګوشي شتور د وښ واښه او د وښ شیدې. مفسرینو د دې مختلفې وجوهات لیکلي دي. یو وجه دا لیکلې ده چې حاکم عمره نقل کړی چې حضرت یعقوب علیه السلام عرق نساء، دا عرق نساء یو رګ دی په چپه پښه کې یا راسته پښه کې پیدا کیږي، عموما په چپه کې پیدا کیږي. نو د دې څه دی ډېر په عذاب. نو بیا یې دا نظر کښېښودی چې الله تعالی ما ته شفا راکړل نو زه از ما محبوب شی غوښه دا به په ځان باندې حرام ګرځوم. د وښ غوښې هغه ډېرې خوښې وې. نو بیا یې هغه الله تعالی شفا ورکړه او دغه غوښه د په ځان حرامه. وروسته د اولادونو هم دا سلسله جاری وساتل. د حضرت یعقوب علیه السلام اولادونو یوسف علیه السلام او داسې نور، تر څو چې په تورات کې هم دا خبره بیا راغله. نو د حضرت یعقوب علیه السلام دغه نظر سمخ کې د ابراهیم علیه السلام په دین کې دا حرام نه و. نو چې نه و نو که پیغمبر علیه السلام خوري او یا یې شي نو په دې کې بیا د شبهه او د اعتراض کومه وجه؟ بل وجه دا لیکلې ده چې حضرت یعقوب علیه السلام د نذرانه په شکل باندې د شکرې د ادا کولو په شکل باندې دا پریښو. او ځینو کسانو یې به دا وجه شودلې ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت یعقوب علیه السلام داغه سي عام یو نظر یشیو چې دا به نخرم دا یې پریښو. تفسیری کبیر لیکلی دی چې دا د یعقوب علیه السلام په دین کې جائز او زموږ د نبی علیه السلام په دین کې د دې جواز نشته چې یو سړی پر ځان حلال شی حرام کړي. دا جائز نه ده. یو سړی دا قسم واخلي چې زه به د فلانۍ کار نه کوم او هغه کار روا کاری د مثال په توګه حلال وي پر ځان حرام کړي. نو د پاره دا ضروری ده چې دی باید د خپل د قسم کفاره ورکړي. دا قسم کې ځان حنیس کې او بیا کفاره ورکړي. لکه پیغمبر علیه السلام چې هغه اصل په ځان باندې حرام کړی و په سورته تحریم کې چې بیا د آیاتونه نازل شو چې یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، کوم شی چې تاسو الله تعالی حلال کړی دا ولی حرام نو دا به د نبی علیه السلام په دین کې نشته. ترک د مباحات او پروا نه لري چې کوم شی مباح وي ته پریږدي او کې په دې عقیده باندې پریږدي چې پر ځان حرام کې بیا د منع. مثال په توګه سړی د مریضي په خاطر غوښه نه خوري دا نه ده منع. لیکن کچیر دا عقیده ولري چې دا پر ما به حرام دي زه نه خورم او ځان یو قسم ګناهګار ګڼي دا طریقه به حرام ده دا به بیان کوي. نو کنه علاج او طبيعت په خاطر باندې کوم شی نه خوري عقیده په دې کې نه ور داخله بیا پروا نه لري. نو یو یعقوب علیه السلام پر ځان حرام کړی وې د عقیده یو او د دوی په دین کې د دې جواز او اسلام کې د دې جواز نشته. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، مگر هغه چې حرام کړی و اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام علی نفسه په خپل ځان باندې. اسرائیل په معنا د عبد الله دی، دا عبرانی لفظ دی او بنی چې ورته مضاف سی باره زامن د اسرائیل یعنی د یعقوب علیه السلام اولاده. بنو اسرائیل وس یو عام نوم ګرځیدلی، اوس د هر لفظ ترجمه نه کیږي. بنو اسرائیل یو نوم دی یعنی اوس داسې نه کیږي چې د اسرائیل زامن، بلکې دا یو عام نوم ګرځیدلی. دا قاعده ده چې کله یو شی نوم ګرځول شي بیا د هر جز ترجمه نه کیږي. اوس عبد الله نوم دی نو خلک ترجمه داسې نه کوي چې د الله بنده، بلکې عبد الله وایي. د نامه ترجمه کچا کول د لغت په اصول باندې خبر نه دی. یو غیر مقلد تیر شوی دی د ابن حجر رحمت الله علیه د یو کتاب ترجمه کړي نو لیکلي دی ابن حجر خود د ډبرې د زوی معنا وکړي، د ډبرې زوی کدا اوس علم دی. ابن حجر دا اوس یو علم ګرځیدلی نو د په دې کتاب کې ترجمه کړي ده د ډبرې زوی او دای په داغه کتاب کې بیا پر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اعتراض کړي. خپل په دې نه پیږي به چاره چې د یو علم ترجمه نه کیږي او اعتراض به پر دومره لوړ شخصیت کې. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه،
من قبل ان تنزل التوراة مخکې تر دې چې تورات را نازل شي. البته په تورات کې بیا پر يهودو باندې ځینې شیان حرام شوي دي. هغه دا چې مثلا د आवाज گیوي او دا غرنګ هر دا نقدار حیوان د دې ځینې اعضاء دا ور باندې حرام شوي. من قبل ان تنزل التوراة مخکې تر دې چې تورات را نازل شي، ځکه په تورات کې بیا ځینې شیان پر دوی حرام ګرځول شوي. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نو د يهودو دا دعوه ثابت اسول غلط اسوله، یعنی غلط ثابت اسول چې دوی د حرمت کوم خبره کوله. نو اوس د حرمت خبره چې دوی کوم کوله هغه غلط ثابت اسوه. نو د شته اکید د فار د دوی څخه د تورات اوشتنوم کې رښتاز تورات راوړي. د تورات د روایت څخه خدا ثابت کی چې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دا حرام. قل ورتوای پیغمبر علیه السلام یعنی کدا يهود د دې حرمت سره سره خبره نه مني، نور ته وای پیغمبر علیه السلام چې فاتو بالتوراۃ تاسرات وکي په تورات باندې فتلوها بیا تلاوت کی دا تورات ان کنتم صادقین کچیر تاسو یا سرشتنی صادقین رشتنی په دغه دعوه کې دا تاسو چې د حرمت کوم دعوه کوي کپدی کې رښتینی یاست نو ونی سي تورات راوړي د کوم آیات څخه دا ثابت کړي. ښکارا خبره ده چې دوی دروغ وایي. ومن افترى على الله الكذب هغه څوک چې وایي تړل فالله عز وجل باندې الكذب دروغ من بعد ذلك د دین ورست فاولئک هم الظالمون. فاولئک نو دغه خلق هم دوی الظالمون ظالمان دي. بیا انتهائی زیاد نا بی انصاف خلق. یعنی دا کار خو دی نسی کولای نیسی ثابتولای چې په تورات کې دا خبره لیکلي. نو دا د دې هڅې یو دعوه او دعوه دا د ثابت سو چې دروغ دي. نو د دې سره سره چې سړی دروغ وایي او پر دې دروغ باندې دلایل مویل نو دا ډیر بی انصاف وي او دا پر الله تعالی دروغ وایي. ومن افترى على الله كذبا نو فمن افترى نو هغه څوک افترا چې وتړي یعنی د ظهوري کذب بالدلیل ورسته چې دروغ په دلایل همشکارسو او بیا پر الله عزوجل باندې درتړي الکذب دروغ من بعد ذلك د دین ورسته چې دروغ همشکارسو اولئک هم الظالمون. اولئک دغه خلق هم دوی الظالمون ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ورتوای پیغمبر علیه السلام صدق الله الله عز وجل رشتیا ویل فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فاتبعوا وتاسو پیروي ملة إبراهيم حنيفا د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا په داسې حال کې چې د ټولو باطلو ادیانو څخه مائل وما كان من المشرکین او نو د مشرکانو څخه. یعنی کله چې موږ په دلایل باندې دا ثابت کړه او قرآنی آیات په دې باندې راغلي چې د ابراهیم علیه السلام په دین کې د دې شان او حرمت نور راغلي دا هڅه دوی په تورات کې یا د حضرت یعقوب علیه السلام فواجه ځین شعان حرام و نو الله تعالی چې کوم څه ثابت کړه الله تعالی رښتیا فرمایي او د ابراهیم علیه السلام د دین اتباع د حق ده. نو فتبعوا ملة ابراهیم حنیفا نو تاسو اتباع وکي ملت ابراهیم د ملت ابراهیم علیه السلام حنیفا چې دا هر باطل دین سمائل دی د حق طرف. تاسو ته پکار ده چې د قران د حق کېدو د ثبوت څخه ورسته چې قران حق سو نو بیا اتباع د ملت ابراهیم علیه السلام هم وکي. وما كان من المشرکین او دغه ابراهیم علیه السلام د مشرکان څخه هم نو. ان اول بیت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ان اول بیت یقینا
اول کوټه یا اول کور وزع للناس چې جوړ کړل سوی و للناس د پاره د خلقو للذي هغدي ببکته چې په مکه کې دی مبارکن فداس حال کې چې مبارک دی وهدن او هدایت دی للعالمین د عالمانو د پاره دا د يهودانو او عیسویانو د یو بری شبهه جواب کی يهودا او نصارا او بل شهدا کول صحابه کرام سره په بحث مباحثو کې دا خبره کوله چې اولنی کعبه یا اول د عبادت کور چې جوړ شوی دی هغه بیت المقدس دی او کعبه دا ورسته جوړه شوی یعنی ابراهیم علیه السلام اول بیت المقدس جوړ کی او بیا یې کعبه جوړه او تاسو بیت المقدس دا اوله کعبه پر ایشه ده او دا دوهمه کعبه ته چې مکه مکرمه ده کعبه شریفه ده هغه تاسو متوجه یاست نو دې آیاتونو کې د دې رد هم وسو چې نه د عبادت د پاره چې اول کور پر مخدم ذکر باندې جوړ شوی دی هغه کعبه شریفه ده بیت الله الحرام ده ان اول بیت یقینا اول بیتن کور یعنی په ټولو مکاناتو کې د عبادت چې د عبادت څومره ډیر مکانات و په دې ټولو کې اول وضع شوی دی للناس د پاره د خلقو د عبادتګاه په هیڅ د خلقو سره د پاره جوړ شوی دی د الله تعالی د جانبه للذي ها کور دی ببکته چې په مکه مکرمه کې دی خانه کعبه ده مبارکن فداسه حال کې چې مبارک ده وهدل للعالمین او په عبادت کې خصوصا په المانځ کې د عبادت د خلقو د پاره د عالمونو د پاره هدایت وهدن هدایت للعالمین د عالمیانو د پاره په عبادتو کې هدایت دی خصوصا په المانځ کې چې خلک ورته د عالم په هر کونج کې چې وي دې طرف ته مخ کې نو د دې عالمونو د پاره هدایت فيه آیات بینات دې کعبه کې علائم دي بینات واضحه مقام ابراهیم او مقام ابراهیم دي ومن دخله كان آمنا ومن هغه څوک دخله چې ور داخل سو كان آمنا بس امن امن کسو دا د بیت الله الحرام فضائل او فوائد الله تعالی بیان مفسرین دلته د کعبه شریف تاریخ او د کعبه شریف برکات د هغه ټول تفصيلات دا لیکلي د کعبه شریف اول وار جوړښت وای حضرت آدم علیه السلام کړي اول وار دا حضرت آدم علیه السلام جوړ کړي ابراهیم علیه السلام فقط بنیادونه راپورته کړي دي یعنی دا اول سره څخه ته دا او بنیاد یې شودل سویو ورنمای باندې یاداسې سکشته پرداس حال باندې فاتو بیا ابراهیم علیه السلام راپورته کړي لکه الله تعالی فرمایي و اذ يرفع القواعد ابراهیم کله ابراهیم علیه السلام دا تاداونه راپورته مطلب دا چې دا بنیاد او اساس دا اول سره یې شودل سوی نو حضرت آدم علیه السلام اول کور چې دا جوړ کړی دی دا کعبه شریف نو دا اول کور د جوړېدلو دوه مطلب اخستل کېدای شي یا دا معنا چې په دنیا کې هیڅ د استوګنی او هیڅ د عبادت یو کور نو جوړ شوی اول کور چې جوړ شوی دی کعبه د دنیا کې او ځینې علما دا خبره کوي چې نه د استوګنی کوم کور اول جوړ شوی دی د کعبه شریفه څخه کې او نه د عبادت لپاره او ځینې علما به دا وایي د حضرت علی رضی الله عنه څخه دا روایت دی چې د عبادت لپاره په دنیا کې اول ځای چې جوړ شوی دی هغه د کعبه شریف مطلب دا چې کېدلای شي د استوګنی کورونه په خام جوړ شوی و خو د عبادت لپاره چې اول جوړ شوی دی نو هغه د کعبه شریف او بیان القرآن کې مولانا اشرف علی تهانوی رحمت الله علیهم ترجمه دا کړی چې د عبادت لپاره چې په فضایلو کې جوړ شوی اول ځای هغه کعبه شریف چې د عبادت لپاره جوړ شوی د حضرت آدم علیه السلام د زمانه ورسته دا زمانو په تیرېدلو سره د کعبه بنا د نړېدل بیا د حضرت نوح علیه السلام په زمانه کې د نوح علیه السلام د طوفان په وجه باندې شب سی ونړېد
بیا حضرت ابراهیم علیه السلام د دې د بنیادونه دا راپورته او دا یې برابر روایتو کې راځي چې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې چې ابراهیم علیه السلام کعبه شریفه جوړول دا کعبه شریفه په ریګونو کې پټاوه او دا نه معلومه ده حضرت جبرائیل علیه السلام دته هغه غونډي وشول او بیا یې هغه ریګ استکی نو دا د کعبه شریفه بنیاد دا ښکارس دا هغه څخه ورسته په دریم ځل بیا د جرهم قبیله چې دا عرب هم د دې جرهم د قبیله څخه دي دغه د جرهم قبیله بیا دوباره ورغول د ابراهیم علیه السلام د بنا ورسته بیا د سیلابونو بارانونو په وجه دا کعبه شریفه بیا نړیدلې بیا د جرهم قبیله آباد بیا د هغه څخه ورسته یو بل قوم راغلي دي عمالقه د عمالقه بیا آباد کړي دا هغه څخه ورسته بیا په ابتدا کې د پیغمبر علی السلام د نبوت سبق کې پیغمبر علی السلام نه په نبوت نو مبعوث شوی د قریشو یو بنار علی قریشو آباد چې پاغه کې نبی کریم علی السلام هم حصہ واخسته او دغه د حجر اسود د ډبرې مشکل دایم حل داغه څورسته بیا د پیغمبر علی السلام په زمانه کې نبی کریم علی السلام دا وغوښتل چې داغه کعبه شریفه پر ابراهیمی ترتیب باندې جوړه نو عائشه رضی الله عنها ته ویله چې زما دا زړه غواړي چې دا کعبه شریفه دا چې جوړه کړم لکه د ابراهیم علی السلام بنا چو د ابراهیم علی السلام بنا داسې و چې حاتم په کعبه کې دنه داخلو او د کعبه دوی دروازې وي او شرقي دروازه او یو مغربي دروازه دا دواړه دروازې د دمځک سره لاندې مشکی وي نو چې کله به سړی په شرقي دروازه ور داخل شو غربي دروازه باندې بوتی او قریش په دې کې درې تغیرات راوست یو دا چې حاتم یې جن پرې شو دی دوم دا چې دوی دروازې ور یو کړې او دریم دا چې دا شرقي دروازه ور پرې شو دل خدایم ډیر لوړ کړه چې د دې بچو پښوا اور داخلي دا اسوای او پښ وینو نه بور داخلي د دې څو ورسته بیا چې نبی کریم علیه السلام دا تمنا ښکارا کړه عائشه رضی الله عنها ته دا خبره وکړه نو بیا ورته ویل چې دا ستا قوم یعنی دا د مکه خلک دا حدیث العهد دي یعنی نوی مسلمانان شوی دي کدا چې یو عمل وکم کېدای شي څه پریشانی را مابین ته کې نو دا به وس نه کوم بیا دا څه ورسته د حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه دا پیغمبر علیه السلام د باجزوی هم کړي دا حضرت زبیر رضی الله عنه زوی دي او دا عائشه رضی الله عنها فرایي نو هغه دا واقعا اوریدلې هغه بیا کعبه شریفه بیرته پر هغه ترتیب باندې جوړ کړه په کوم ترتیب چې پیغمبر علی السلام ته منا کړ بیا چې د حضرت زبیر رضی الله عنه حکومت لږ زمانہ او ظالم الامت د امت تر ټولو لوی ظالم حجاج ابن یوسف هغه بیا پر کعبه باندې حمله وکړه دا کعبه هم نړیدل او حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه په شهادت باندې ورساوه بیرته دا کعبه ونړول په هغه ترتیب جوړ کړل چې څنګه د قریشو یعنی د مشرکانو په ترتیب بنا او هغه شی جوړ او دا د عوام خلکو په ذهن کې ورکړه چې عجیب د پیغمبر علی السلام دا کار نو کړی حضرت ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه علی رضی الله عنه نو کړی نو دا کار د وکی د ځانو الان کې د ځان نو کړی هغه حدیث خو موجود وو اته بنا د پیغمبر علی السلام خو هغه وخت به کې دایسي حالات نه برابر دغه زمانه کې حالات برابر و یو خدای خلک ټوله نسلن مسلمانان ګرځیدلی و تاسو نه و چې نوی مسلمانان سي و چې چا اعتراض کول نو دا بیرته د ولړول هغه سي جوړ بیا د حضرت امام مالک رحمت الله علیه زمانه کې چې کوم باچا تیر سوی دی والله عالم هغه دا غوښتنه کړې و چې زدا کعبه شریفه بیرته د ابراهیمی بنا مطابق جوړ نو هغه دا فتوا ورکړه چې دا بیا د پاچاهانو تر مابین د بازی یو شی هر پاچا برازي هغه د خپل طبيعت مطابق یو رقم بل رقم به جوړي نو دا بیا تغیرات پکښ راځي بس په داغه حال باندې جوړه ده پر داغه حال پریشت پر داغه باندې بس د امت علماء او اتفاق راغلي دي پر دې اوس اجماع ده
یعنی دغه ترتیب څخه د کعبه اړول وس دا جائز نه دي، دا امت اجماع ده پر دغه ترتیب باندې صفات. بیا به ورسته هم نړیږي. حدیث کې راځي چې یو سړی به راځي د حبشه او دا به ذو سویقتین، یعنی نری نری پونډي به دا تور سړی به راځي د کعبه شریفه به نړی او در دې کعبه لاندې خزانه ده، دا خزانه براباس. دا د قیامت د علایمو څخه یو علامت. نو ان اول بیت، یقینا اول کور په ټولو مکاناتو کې، یعنی د عبادت په مکاناتو کې تر ټولو اول کور وزع للناس چې مقرر کړل سوی دی، وضع سوی دی خلق لره د الله تعالی د طرفه د عبادت په حیث ورته مقرر سوی. للذي دا هغه کور دی ببکه ته چې په مکه مکرمه کې. بکه ځینې وایي چې د مکې بل نوم دی او ځینې وایي دا با په میم بدل شوی دی، دا میم په با بدل شوی دی، یعنی مکه په بکه بدل شوی او دا مستعملی چې دا خانه کعبه مبارکن په داسې حال کې چې برکت پکې کې دي، یعنی دا کعبه دا د برکت ځای. د کعبه برکت هم معنوي برکت کېدای شي او هم ظاهري برکت کېدای شي. معنوي برکات خو ټول دنیا ته معلوم دي چې دا د الله تعالی د کرم او د رحم او د مغفرت مقام. سړی التزان ورسی په سینیت باندې نو الته تبعا د الله عزوجل د طرفه دغه انسان مغفرت کی. ولی چې حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من حج ولم يرفث ولم يفسق، کوم څوک چې حج وکي فسق ونکي او یو بل ناروا عمل ونکي ثم رجع او بیا د حج را وګرځي رجع كيوم ولدته امه، دا چې د ګناهونو نه پاک را وګرځي لکه فداغه ورسې او څوک د خپل مور زیږیدلی څنګه به د ګناهونو پاک داسې به پاک. او نو دا معنوي برکات خو یې ښکارا خبره ده، الله تعالی پر راضي کیږي، د الله تعالی رسول راضي کیږي، د جنت په صلاح کیږي. ظاهري برکات هم به ډیر، ټول خلکو ته معلومیږي چې برکات یې ډیر. دا دې په ملنونو انسانان التجمع کیږي، لیکن تر اوسه د دې تر څخه چا شکایت نه دی کړی یا حالت د وبو کمې راغلي یا د حالت د فرق کمې راغلي یا د حالت د کومبل شي کمې راغلي. حالانکه کفه یو شار کې اتر ټول فوق العاده مشهور شار کفاغه کې د یوې میاشتې د پار خلک دغه یو غټه جلسه او ارتال وکي او ټول خلک بازارونو تراوز د نور ملکو د هم راشي. فکر نه کوم چې باغ شار کې د فرق یا د شک شي ورپات شي، لیکن د کعبه شریف دا برکت دی، دا د هر طرف انسانانو ترازی او د هیڅ کمی پکښ راغلی نه. نو دا یې ظاهري برکات دي. ظاهري برکات خو نور هم به کبیر او بل برکت کې دادي چې د ټول انسانانو د پاره د منځه د معلومول یو جهاد دی، یو طرف دی. یو هندو تیر شوی دی، د هندو د دارالعلوم دیوبند باندې مولانا محمد قاسم نانتوی رحمت الله علیه باندې یو اعتراض کړی. هغه ته ویلي دي چې تاسو مسلمانان مشتکافران وایاست په دې خاطر چې موږ وبت ته سجده کوو او تاسو چې کعبه ته سجده کوئ ځانو ته کافران نه وایاست مسلمانان. مولانا قاسم نانتوی رحمه الله ډیر بهترین جواب ورکړي چې تاسو چې د بوتانو ته سجده کوئ تاسو بت په حیث ته معبود ګڼئ او موږ چې کعبه طرف ته سجده کوو موږ دغه کعبه په حیث ته معبود نه ګڼو بلکې موږ کعبه ته سجده کوو فقط د طرف د تعین لپاره چې دې طرف ته تعین راشي. دا ځکه کچېری داسې ونیسي نو بیا د خلکو تر مابین اختلاف کې څوک به یو طرف ته لمونځ کوي څوک به بل طرف ته کوي، نو د تعین د لپاره دا کار شوی دی. او تاسو چې بت ته سجده کوئ هغه د مسجد په اعتبار کوئ چې دا تاسو مسجد دی، تاسو ته سجده کوئ نو د معبود په حیث موږ د معبود په حیث نه کوو. ځکه کله معبود په حیث وي نو معبود باید مخامخ وي درته، الان کې موږ دادی په ملنونو لري ځایونه یوجني انت سجده کوو نو معبود غادي مخامخ نه دی. او تاسو چې بت ته سجده کوئ داسې نه کوئ چې بت تاسو سلیری تاسو سجده ورته کوئ بلکې بت تاسو خپل مخ ته اجدي او بیا ورته سجده کوي. وهدى للعالمین او د عالمانو د پاره هدایت دی، په دې باندې ثواب دی. د عالمانو د پاره په هدایت کې ثواب هم راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي
څوک چې یو لمونځ په مسجد کې وکړي د کور د لمانځه په مقابله کې په جماعت سره هغه 29 درجات دا زیات ثواب دی او که په یوې مسجد جامع کې وکړي نو 1500 درجات ثواب دی او که مثلا هغه سړی د لمونځ زما په مسجد نبوي کې وکړي نو هغه 15000 ثواب دی او که په بیت المقدس کې وکړي نو 1500 ثواب دی او کچيري بیا په مسجد حرام کې وکړي نو الته د لک په اندازه باندې ثواب دی دا حدیث ابن ماجه نقل کړي او بل حدیث کې راځي چې سندن صحیح دی یو المنز په کعبه کې د لکو برابر او یو المنز په مسجد نبوي کې د زور برابر او یو المنز په بیت المقدس کې د 500 المنزونو برابر نو ځکه هدى للعالمین او هدایت دی د پاره د عالمیان فيه آیات بینات په دې کعبه کې ښکارا علائم دي د الله تعالی د قدرت علائم همستا د برکات علائم همستا مقام ابراهیم او د ابراهیم علی السلام مقام همستا چې په خوا د کعبه د دیواله سره مشتیو بیا وسرت کول سوی دي د کعبه شریفه او د مقام ابراهیم تر مابین تقریبا 4 متر یا 5 متر فاصله اوس د کعبه د دیواله او د مقام ابراهیم تر مابین ستا چې په داغه شکینه ولسوي ومن دخله كان آمنا او څوک چې ور داخل سو هغه په امن وي صدق الله